لږ واضح ووایه د خلکو ته په کلاه آواز ووایه. حاجي ختم نبوت څه ته وایي په کلاه آواز ووایه. ختم نبوت چې په جومات کې را ختمونې د ماشومانو را ختمونې د قرآن دغې ته ختم نبوت وایي. زمور زمانو د مدینې سردار تبا یم حالونه. په پښتنو کې هم داسې بدبخته خلک شته چې هغوی له د پیغمبر نوم نه ورځي. ته مسلمان ځان ته وایې تر دې نه خبر چې اخري پیغمبر څوک دی. لاړ شي د جومات امامانو ته کښېنې ورته ووایه چې قادیاني څوک دی. دومره د افسوس مقام دی چې په نن سبا دور کې سره د دې چې سوشل میډیا باندې دنیا علماء کرامو د ختم نبوت تفصیلي خبرې کړي دي. د دې باوجود هم چې کوم دی اوس هم زموږ په منځ کې داسې پښتانه موجود دي چې هغوی ته پته نه لګي چې ختم نبوت څه ته وایي. هغوی نه چې کله تپوس وکړي شي چې ختم نبوت څه ته وایي نو هغوی ورته وایي چې په جومات کې کوم ختمونه کېږي د ختم نبوت وایي. سبا چې قادیانان راپاسي که نه په دې خلکو باندې لږ محنت وکړي په 2 منټو کې دا خلک چې کوم د خپل دین ته اړوي په 2 منټو کې چې کوم د دوی د خپل مذهب پرېږدي او د خپل اسلام پرېږدي او ځي او هغه دین ته اوړي. نن سبا چې د علما کوم ستړي کړي او ځای په ځای باندې کانفرنس کوي دا صرف د دې دپاره کوي چې دا خلک په دې خبره باندې پوه شي چې ختم نبوت دی څه شی او د نبوت سلسله په چا باندې ختمه شوې ده. ځکه چې دا خلک قادیانان نشي خو دې خلکو سره وخت کم دی. دا خلک خو په دنیا کې لګیا دي او د دنیا ګټلو دپاره دوی سره وخت نشته چې دوی کینی د ختم نبوت کانفرنس کې او دا خبره زده کړي چې ختم نبوت څه شی دی. په موبایل کې وخت نشته دوی خو ټیک ټاک ګوري ډرامې ګوري فلمونه ګوري پردی ګانې بجانې ګوري. دوی خو چې کوم دي د علماو بیانات د سره ګوري نه. علما چې په سوشل میډیا لګیا دي او دا کوم ستړي کوي او ستاسو دپاره لګیا دي د هغوی به کې څه دي. هغوی د خو د هر څیز پته لګي. هغوی خو چې کوم دي د کامیابۍ لاره خپله کړې ده خو هغوی دا وایي چې تاسو هم د کامیابۍ په لاره باندې روان شئ. خو نن سبا خلک چې کوم دي بالکل د دې طرف ته پام نشته دې طرف ته توجه نشته. نن سبا خلک کنځلې ښه کولی شي علماو ته ته کېناستي نه شي چې مولوي صاحب ما ته د ختم نبوت باره کې څه ووایه چې دا ختم نبوت دی څه شی. ما ته د قادیاني په باره کې ووایه چې دا قادیاني دی څوک. علماو سره دې ته تیار نه وي. د علماو نه داسې یو کار وشي که نه نو هغه ټیم کې ټول راوپرېږي او داسې فتوې ورکوي او داسې رای به ورکوي ته به وایې چې د نن سبا مفتي اعظم عمدی دی. په مونځ کې واجبات څو دي په مونځ کې فرایض څو دي د هغې پته ورته نه لګي. ګوره دا جومات کې چې کوم امام ناست دی که نه ده ته ورځه او دا د ده ذمهواري ده. د شپې نیمه شپه وله ورځه ورته امام صاحب ما ته دا خبره وښیه چې ختم نبوت څه ته وایي. نیمه شپه وله ورځه ور راپاسوي ورته امام صاحب ما ته دا وښیه چې قادیاني څوک دی. دا د هغه فرایض دی دا به تا ته هغه ښیي خو که ته وله ورشي. امام چې کله ترجمه شروع کړي په جومات کې نو خلک چې کوم دی بار ته وځي لاړ شي. یو څو کسان به ترجمې ته ناست دي دوی به څه خبر شي. امام چې کله فضایل اعمال راولي او یو حدیث وایي خلکو ته وروره بار بوځي یاره ټول خلک به لاړ شي بار ته نو دی به څه خبر شي. امام چې کله وعظ او نصیحت کوي تاسو ته نو تاسو ټول پاسئ تاسو به څه خبر شئ چې ختم نبوت څه ته وایي. مړه ته د دې نه پس هم ځان ته مسلمان وې. ته مسلمان ځان ته وې ته د دې نه خبر چې اخري پیغمبر څوک دی. ته ځان ته مسلمان وې ته د دې نه خبر چې ختم نبوت څه ته وایي او د نبوت سلسله په چا باندې ختمه شوې ده. لکه دومره د افسوس مقام دی دومره د غم. زمونږ پښتنو کې چې کوم دی زه هم په مخ د ځمکه چې هر ځای دی خو د پښتنو په شانتي لکه پښتنو کې چې څومره دین راسخ دی او پښتانه څومره دینداره دي زه هم په بل ځای کې به داسې یو قوم نه وي چې هغه دومره دینداره وي. وي به خو په هغې کې به ډېرې زیاتې کمزورۍ وي. زمونږ په پښتنو کې هم کمزورۍ شته خو دینداره پکې ډېر زیات دي. خو زمونږ په پښتنو کې هم داسې بدبخته خلک شته چې هغوی له د پیغمبر نوم نه ورځي. اول مې یو کلیپ کتو په هغې کې وایي اخري پیغمبر څوک دی هغه ته دا پته نه لګي چې اخري پیغمبر څوک دی او هغه هم د عاشق رسول دعوا کوي چې مونږ عاشقان رسول یو. دوی ته دا پته نه لګي چې اخري پیغمبر څوک دی او عاشقان شوي دي. دوی ته دا پته نه لګي چې سلسله د نبوت په نبي علیه السلام ختمه ده. دوی ته دا پته نه لګي چې ختم نبوت څه شی دی او دوی هم عاشقان رسول دي. ګوره تاسو سره وخت شته دی اوس هم چې کوم دی ډېر وخت دی تاسو سره لاړ شئ د جومات امامانو ته کښېنئ ورته ووایئ چې ختم نبوت څه شی دی. لاړ شئ د جومات امامانو ته کښېنئ ورته ووایئ چې قادیاني څوک دی. لاړ شئ د جومات امامانو سره کښېنئ څه زده کوئ. صرف دنیا ګټل خو نه دي صرف پیسې ګټل خو نه دي دنیا پسې منډې وهئ. که څوک د ټیک ټاک ته پوښتنه وکړي چې ویډیو څنګه وایرل کېږي د هغې طریقه درې درځي او دا پته نه لګي چې ختم نبوت څه شی دی. که څوک درنه تپوس وکړي چې ویډیو به څنګه سازئ ایډیټنګ به څنګه کوئ د هغې پته درته لګي او د دې پته درته نه لګي چې قادیاني څوک دی. ډېر د افسوس مقام دی. ډېر انتهایی د غم خبره ده چې زموږ په پښتنو کې داسې خلک هم موجود دي. شرم پکار دی مونږ تاسو له. ګوره دا هر څه چې کوم دی ستاسو امامان له ورځي او تاسو ته په جمعه کې پړاوئ تاسو ته ترجمې کوي تاسو ته حدیث پړاوئ او بار بار یې ته پړاوئ نو ښه خبره ده چې هغې ته لږ کښېنئ یو 10 منټه خو ورکوئ که نه د جومات امام له چې ورسره کښېنئ او څه ترې زده کوئ تاسو نه به تپوس کېږي د دې څیزونو.